یہی ایک ہی مطالبہ ہے سیم صاحب سے کہ وہ پوری طور پر اس ڈیم کے اوپر نوٹس لیا جائے۔ 2017 میں اس پر کام شروع ہوئی ہے، تقریباً تاحال 2024 تک نامکمل ہے۔ اور میں خاص کر سی ایم بلوچستان اور چیف انجینئر اور ہمارے چیف سیکریٹری صاحب اور ڈسٹرکٹ پشین کے جو ڈی سی صاحب ہیں اور ایکسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور اس کام کو کمپلیٹ کیا جائے۔ دا ډیر ضروری ډیم دی، د دې ډیم سره زموږ د څلور ولسه شپږ اوه یونین کونسله د دې ډیم سره تړلي، تقریبا 10,000 زمینداران د دې ډیم سره تړلي. د دې سره سره زموږ د څلور ولسه څلور کاریزونه، هغه کاریزونه چې دا یونیسکو دغه کاریزونه په تاریخي ورثه کې اچولي دي، د 300 کالو زاړه کاریزونه دي، د دې د اوچېدو خطره ده. چې کوم ټیکدار د دې ټیکدار دی، دغه ټیکدار په کار دا دی چې دغه ډیم باندې بیرته خپل کار شروع کړي، د دې پیسې یې کړنې ورکول سوي، پر هغه دې وروره دې خبره وکړي. پر دا ډیمو باندې کار نه وسي نو دا اوبه مزید هم نورې روانې دي شوه. دا چې کوم دی دا علاقه چې کوم دا څلور ولسه بالکل پر دا باندې مجبوره کوي چې دا به د دې ځای څخه سټرګل کوي او دا به د دې ځای څخه بارېږي. آج ہم تحصیل پشین، ڈسٹرکٹ پشین، تحصیل پشین خاص کر یونین کونسل ملکیار کے اوپر سکان خان ڈیم کے نام سے جو جگہ ہے، یہاں پر ہمارے 4 اولسی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تقریباً 7 یونین کونسل پر مشتمل آبادی کی لوگ نوجوان یہاں پر بیٹھے۔ ان لوگوں کا صرف اور صرف یہی ایک ہی مطالبہ ہے سیم صاحب سے کہ وہ پوری طور پر اس ڈیم کے اوپر نوٹس لیا جائے۔ 2017 میں اس پر کام شروع ہوئی ہے، تقریباً تاحال 2024 تک نامکمل ہے۔ تقریباً اس پر 80% کام مکمل ہو چکے ہیں، ابھی تقریباً 20 میٹر کے اور 20% کام باقی ہے۔ باقی جو کام ہے اس پر نوٹس لیا جائے اور ان کے لیے جو ٹھیکیدار ہے ان ٹھیکیدار سے وضاحت مانگ لے کہ یہ کام کیوں نہیں کرتے اور کیوں مکمل نہیں کرتے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری واٹر لیول بہت نیچے کی طرف چلے گئے۔ تقریباً پہلے تو ہمارے جب باغات پانی یہاں ہوا کرتے تھے تقریباً 400 فٹ پر پانی تھے، اب 900 فٹ تک نیچے چلے گئے۔ اور اسی طرح کلائمیٹ چینج میں پہلے ہمارے یہاں پر برف باری اور بارشیں ہوا کرتے تھے، اب اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں بھی رک گئے۔ تو اگر یہ ڈیم بن جائے تو یہ بارشوں کے لیے، کلائمیٹ چینج کے لیے اور خاص کر واٹر لیول کے لیے تو بہتر رہے گا۔ ہمارے یہاں کی عوام کی اولس کی صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ ہمارے ڈیموں کو فعال رکھیں۔ تقریباً ابھی اس وقت یہ سارے کے سارے لوگ اس چیز پر تیار ہے کہ ان لوگوں کے لیے ابھی نہ اسکول، نہ اسپتال، نہ روڈ، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ مطالبہ کر لے۔ وہ صرف اس چیز کے مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا روزگار، کام، ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگریکلچر پہ ہیں۔ تو سیم صاحب سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر یہ کام آپ مکمل کر لیں، یوں سمجھے کہ آپ نے 30,000 لوگوں کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ مکمل کر لی، ان لوگوں کو اپنے اپرچونٹیز جو ہیں وہ فراہم کر دیں، کیونکہ اپرچونٹیز صرف ملازمت نہیں ہے، یہاں خود انحصاری ایگریکلچر اور لائف اسٹاک سے جو جڑے ہوئے چیزیں ہیں وہ سارے اس ڈیم کے ساتھ اور پانی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اسی نوجوانوں کی اور خاص کر ہمارے ہاں یونین کونسل ملکیار 1، 2، تورشا 1، 2 اور اسی طرح بٹیزی اور کمالزی یونین کونسل اور خاص کر سکان خان شخالزی یونین کونسل لوگوں کی یہی ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ پوری طور پر اس ڈیم کو فعال رکھے اور اس کو بنایا جائے، جو باقی 20% جو ایریا ہے اس کو بھی مکمل کیا جائے۔ بس یہی ہمارے مطالبہ ہے۔ امید ہے کہ سی ایم صاحب ہمارے مطالبے کو سن کر کے اس پر پوری طور پر نوٹس لیا جائے۔ مہربانی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں جوان نکلے ہیں سکان خان ڈیم کی طرف، اور
آج سب دوستوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو ایک درینہ مسئلہ ہے ڈیم کا وہ حل ہو جائے. جس طرح باقی ساتھیوں نے اپنے بیانات کیے، ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ڈیم پہ جو کام ہوا ہے تقریباً 75% کام کمپلیٹ ہوا ہے اور 25% جو ہے وہ باقی رہ رہے. تو ہمارے تمام چاروں اضلاع کے جو نمائندگان جوان نکلے ہوئے ہیں، تقریباً اس میں ملکیار اور شخالزی، کمالزی اور تورشا کے جو جوان نکلے ہوئے ہیں، ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے اس ڈیم کو کمپلیٹ کیا جائے. اور جس کے ہاتھ میں آج ہمارا یہی آواز ہے، ہم نہ کسی کے خلاف نکلے ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف بولیں گے. البتہ یہی درخواست ہے کہ ہمارے اس ڈیم کے جو کام رہ رہے ہیں اس کو پورا کیا جائے، چاہے وہ ٹھیکیدار اجمل کے ہاتھ میں ہے یا ہمارے اکسین کے ہاتھ میں یا ہمارے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہے. ہم درینہ درخواست کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے. اور میں خاص کر سی ایم بلوچستان اور چیف انجینئر اور ہمارے چیف سیکریٹری صاحب اور ڈسٹرکٹ پشین کے جو ڈی سی صاحب ہیں اور اکسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور اس کام کو کمپلیٹ کیا جائے. میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے جو زمیندار عوام ہے چاروں اضلاع کے، اس کے نیچے جو آبادی پڑی ہے، ٹیوب ویل اس ٹائم 600 سے 700 فٹ پہ پانی دے رہی ہے. اگر یہ ڈیم کمپلیٹ ہو جائے تو یقیناً ان لوگوں کے جو بورز ہیں یا ٹیوب ویلز ہیں، اس کا پانی کا لیول جو ہے وہ 400 سے 450 تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ نالا ہے یا وہ ماندہ جو ہم کہتے ہیں، اس کے نیچے یہ چاروں اضلاع جو ہے وہ آباد ہیں اور یہ پانی جو ہے چاروں اضلاع کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو کاریزات ہیں، خاص کر میں کاریزات پہ اس پہ بات کروں گا. اس ٹائم سرداران کاریز، سردار کے جو کاریز ہے اور ہمارے صفزادہ کاریز ہے اور اس طرح 2 کمالزی کے کاریز ہیں، وہ بھی اس چینل سے وابستہ ہیں. ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، وہ بالکل سوکھے پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ڈیم ہوتا، اس میں پانی ہوتا، اس ٹائم یہ چاروں کاریزوں میں پانی جاری ہوتا تھا. تو بدبختانہ ہمارے جو مشران ہیں یا جو نمائندے ہیں وہ اس پہ فوکس نہیں کرتے. میں درخواست کروں گا کہ برائے کرم سی ایم صاحب اور چیف سیکریٹری، چیف انجینئر، اکسین پشین، ڈی سی پشین اس پہ فوراً فوکس لے اور اس کام کو جو بقایا رہ رہا ہے، اتنا نہیں رہتا، تقریباً 25% کام رہ رہا ہے اور ڈیم ناکارہ پڑا ہوا ہے. تو میں درخواست کروں گا کہ جلد از جلد اس کے اوپر ایک انکوائری بٹھائی جائے اور ان درینہ مسئلے کو جو ہے جلد از جلد حل کیا جائے. بڑی مہربانی. سلامونه، نیک هیلې احترامات. ګرانو کتونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن موږ راغلي یو د سکان خان ډیم ته. دا هغه ډیم دی چې دا تقریبا په 2019 کې د دې منظوري شوې ده او په 14 کې منظوري شوې ده، په 20 کې کار شو شوی دی. نن چې موږ راغلي دا ډیم حالات کتی بیا وګورئ، دا بیا دلته په ویډیو کې ووینئ. دا ډیم 2 حصې جوړ شوي دي، 2 حصه پاته ده. ټیکهدار ته پیسې رسېدلې دي د دې ډیم ده، او ډیم چې کوم دی دا مکمل شوی نه دی. موږ د سی ایم صاحب سره، د چیف سیکریټري صاحب سره، د اکسین زموږ چې کوم چیف انجینیر دی، د اریګیشن د هغه سره، د پښین د اکسین صاحب څخه خواست کوو چې د دې کار دی باید چې دوی راسي کتنه وکړي او فوري تیر پر دې کار باندې غور وکړي او د دې کار شروع کول دپاره دې اقامات ولري. ولې د دې دپاره چې دا ډېر ضروري ډیم دی. د دې ډیمه سره زموږ د 4 ولسه 7 کونسله د دې ډیمه سره تړلي، تقریبا 10,000 زمینداران د دې ډیمه سره تړلي. د دې سره سره زموږ د 4 ولسه 4 کاریزونه، هغه کاریزونه چې دا یونیسکو دغه کاریزونه په تاریخي ورثه کې اچولي دي، د 300 کالو زاړه کاریزونه دي. د دې د اوچېدو خطره ده. د دې سره سره زموږ اوبه چې کومې دي، د اوبو لیول دا تقریبا 200 فوټه کښته شوی.
نو که دا ډیم جوړ نه شي دا اوس د تېر باران چې کومې اوبه ضایع شوې دا بیخي ډېرې اوبه ضایع شوې که چېرې دا اوبه دا ډیم جوړ وی دا اوبه راګرځېدلې وای نو دا به پر زراعت ډېر بهترین اثر اچولی وای زموږ چې کوم ماحولیات دي پر هغې به یې ډېر ښه اثر اچولی وای زموږ برمې زموږ کاریزونه دا چې ډېرې برمې دي زه وایم که دا ډیم جوړ شو هغه برمې به بیا زموږ بندې شي زموږ د اوبو لیول به ډېر رالوړ شي دا ډیم چې کوم دی دا پر داسې اندازه باندې جوړ دی چې دا ډیم ځکه چې اوبه ریچارج کوي چې کومې زموږ اوبه تر 200 فوټه رسېدلي دي دا اوبه به تقریبا برته رالوړي شي 500 400 300 فوټه به دا اوبه راورسوي نو یوه واره بیا موږ د ټیکهدار صاحب څخه خواست کوو چې ټیکهدار صاحب د دې ډیم سره سل نور ډیمونه هغه ډیمونه جوړ شوي دي دا ډیم پاته دی ولې پاته دی څه له پاته دی د دې وضاحت هم وکړه دلته دا ولس راغلی دي دا خلک راغلي دي یخ دی هوا ده دا د هغه راغلي دي چې دا د دې خلکو ضرورت دی دلته دې خلک په کروړو روپۍ زراعت باندې د پیسې اخي باغونه دي انګور دي سیب دي سبزیانې دي موږ به دې ملک ته مختلفه سبزیانې ورکوو انګور ورکوو سیب ورکوو نو که دغه ډیم موږ ته جوړ شي موږ تقریبا 15 زره زمینداران چې کوم دي هغه د دې څخه ګټه اخیستلی نو زه خواست کوم د ټیکهدار صاحب څخه چې باید دی راشي فوري طور دا کار شروع کړي یا وضاحت وکړي چې دا کار ولې بند نو به موږ بیا پر دې باندې بله مزید چې کوم دی د هغه د آینده دپاره چې کوم لایحه عمل دی پر هغه باندې به غور کوو ډېره مهرباني کوم د دې ډیم زموږ د څلور لوښي دي د دې د ژوند د روزګار ګرد دغه چې دی هغه د دې ډیم سره دی دغه ډیم اوس ما راښیي چې ډېر جوړ شوی دی پاته دی یو 20 ګزه قدر به پاته دی 300 جوړ شوی دی وایي څه پاته دی نو دا ډیم چې جوړ شي د دې ډیم سره زموږ د څلور لوښه که کماسي دي که خیار دي که تورشه ده که تورشه ده که خاصي دي د دې ګور د مستقبل د دې ډیم سره دی زموږ زراعت چې دی د دې ډیم سره ولاړ دی کار دا دی چې پر دا باندې بالا او کم چې دی د موږ سره تعاون وکړي چې کوم ټیکهدار د دې ټیکهدار دی دغه ټیکهدار به کار دا دی چې دغه ډیم باندې بېرته خپل کار شروع کړي د دې پیسې که نه دي ورکول سوي پر هغه دې وروره دې خبره وکړي زموږ د وطن خلک د سیاسیان چې دي د ایم پي ایم د کوم اوس موجوده ایم پي چې دي دغه دی ډي سي صاحب دی اکسین دی دا خو د دې کار په کار دی چې دې سره مجلس وشي چې دې پیسې بېرته راشي نو په دا ډیم کار شروع شي د زموږ اوس 1200 برمې چې دي دا اوس تقریبا ګرځي پر داسې سټیج باندې دي که باران یو دوله نه وسیلو د کال نه اوس دا ګرد وچېږي نو چې دغه ډیم جوړ شي زموږ برمې به مو ولاړ وي او زموږ د څلور لسو به دې سره آباد ومي نو زه بېرته بیا دوی عمر بیا ستا او د خانزاده او د ملګرو کورهدانۍ وایم چې یو دغه مجلس ته راشي وسوسته او دا مجلس په کار دا چې د څلور لسو کې چې کوم مشران دي که هغه سیاسي مشران دي که هغه د دفتر سره تعلق لري په کار دا دی چې دا د دې سره تعاون وکړي سرپرستي وکړي چې په دغه کې ډیم کې د موږ سره ډېر کومک وکړي او دا ډیم دغه شروع شي بارانونه خو هسې د خدای له طرفه څه نشته اوس دا یو باران اوس چې دغه ودرېدلي وه زما په خیال چې دا زموږ د پوره کال سټیج موږ سټارټ پر کېدی چې دا یو باران به راګرځېدلي ولی نو دا اوبه نه راوګرځېدلې په کاره چې اوس نور مزید دا مجلس نه وځنډېږي زموږ د خوا چې هر تعاون یې په هر حواله یې موږ په هر حواله سره ولاړ په شپه بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ راغلي یو اسکان خان ډیم له د دا څلورو ولسو ځوانان ګرده راوتلي دي او دا کار چې نن موږ وکاتی دې کار کې تقریبا 80% کار سوی دی او 20% کار پاته دی نو موږ د سرکار سره او د چیف سیکریټري سره د سی ایم صاحب سره او د ډي سي پشن سره او ایم پی ای سره دا خواست کو چې پر دا کار باندې دوی رڼا واچي او پر دې باندې نوټس واخلي دلته چې کوم دی دا د پشنغه دا ټیم چې کوم دی بجلی خوا د ختمه سوله دا کمې برمې چې لګېدلې دي دا ټوټل برمې دا ټیم سولر دی او هرې برمې څلور 5 ټوټې چې کوم دي بیا زیاتې غوښتې دي دا 4 5 ټوټو سره دا مراد دی چې مطلب 1.5 سل 200 فوټه اوبه چې کوم دي دا لاندې تللي دي نو دا که اوس دا قسم پر دا ډیمو باندې کار نه وسي نو دا اوبه مزید هم نورې روانې دي شوه دا چې کوم دی دا علاقه چې کوم دا څلور ولسه بالکل پر دا باندې مجبوره کوي چې دا به د دې ځای سره سټرګل کوي او دا به د دې ځای سره بارېږي نو دا چې کوم دی اوس فلحال دا پرون د موږ تیمرک ډیم له تللي دا بالکل پوره ډک سوی دی او باره هم سر خراب دی دلته دغه ډیم دی دا همداره قسم دی دا زموږ په علاقه چې کوم ډیمونه دي دا ګرده ویران پراته دي او د دې سره دا ذمه دار طبقه چې کوم ده دا بالکل آبادیږي هم او دا علاقه بچاویږي هم وسلام نن موږ راغلي یو ته یې وینئ د تورې شا خلک هم سته د کمالزۍ د هم سته د ملکیارو د هم سته
او 400 ولس دي. تقریبا موږ چې دا ډیم ویزیټ کی دا بالکل داسې 15 سے 20 گز میټر چې دی هغه فاصله هغه پاته ده، هغه تر اوسه پورې مکمله شوې نه ده. ته معلومه ده چې د 2017 تر 2025 پورې تقریبا 7 سے 8 سال چې دی هغه وصولو تر اوسه پورې دا نامکمله دی. او دا ډیم چې دی دا په هغه 100 ډیمو کې په پیکیج کې وو چې تقریبا 99 ډیمونه د دې مکمله سو جوړ سو. او دا یو بدبخت ډیم دی چې د دې تر اوسه پورې مرمت جوړ شوی نه دی، مکمله شوی نه دی. در دې لاندې 4 ولسه کې تقریبا لیګل ټیبیولز چې دی هغه 1700 ټیبیولز دی، او تقریبا د 30 سے 35 هزار د ذمہدارانو اپورچونټیز چې د هغې سره تعلق لري چې دی خپل زراعت او معیشت پر برابرۍ دا تر لاندې دي. او تر دې لاندې تقریبا 7 یونین کونسله چې دی هغه استفاده کوي. نن موږ رالو دی لره چې موږ د خپل اواز دا د سیم بلوچستان پورې ورسوو چې سیم بلوچستان صاحب صرف اپورچونټي چې د هغه په ملازمت کې نه ده، هغه په روزګار کې ده. او زموږ دا ټیم روزګار چې دی هغه په اګریکلچر باندې ولاړ دی، لہذا زموږ د اګریکلچر لپاره تر ټولو مؤثره شی چې دی هغه ډیم دی. دا ډیم چې دی هغه موږ ته په کلایمیټ چینج کې هم ډیر ښه مثبت کردار ادا کولی شي. او دغه رقم زموږ د اګریکلچر په حواله باندې هم چې زموږ د انسانان د اګریکلچر په وجه باندې خاص کارپشن دا آبادولی شي. زموږ د سیم صاحب څخه دا مطالبه ده چې پر پاست باندې نه زموږ له روډ په کار دی، نه هسپتال په کار دی، او نه سکول په کار دی. چې زموږ پاست مطالبه چې دغه د ډیم ده، پر دې ډیم باندې د انکوایري لانچ سي. انکوایري په داسې شکل باندې چې موږ لره دغه 20 میټر کم پاته فاصله چې د ډیم ده هغه دې مکمله سي. داسې نه چې موږ د خلکو سره د اعتصاب غوښتنه کوو چې پیسې چا وخوړلې یا څنګه وخوړلې. بهر کیف موږ هېڅ نه وایو، ته ګورمنټ یاست. زموږ مطالبه د تی څه دا ده چې دا 20 میټر ځای چې دا بند سي دا فاصله، نو موږ له ولس لره چې دی هغه به د اوبه برابر سي او اګریکلچر چې دی هغه به بهتره سي. او دغه رقم تقریبا اوس په 700 فوټ باندې یا 900 فوټ باندې اوبه چې دی واټر لیول هغه کښته روان دي. نو که چیرې دا ډیم مکمله سي جوړ سي، کیدلی سي چې دا د 300 سے تر 400 فوټ پورې دا اوبه رالوړي سي، او د دې څخه زموږ ټیبیولونه چې دی هغه برابر سي او بهتره سي. او بل چې دی د کلایمیټ چینج کې خاص کار چې دلته به آبادی جوړه سي، د آبادی پر بنیاد باندې چې زموږ کومه هټوې ده په دې علاقه باندې چې دا ټیم برباري نه کیږي، بارانونه نه کیږي، شاید د هغه کم مشکل چې دی هغه به هم ختم سي. نو زما مطالبه د سیم څخه ده، او خاص کار د چیف سیکیورټي بلوچستان څخه ده، او زموږ د متعلقه د ډسټریکټ اریګیشن ایکسین څخه ده، او چیف انجینیر بلوچستان څخه، او خاص کار زموږ د دې ځای ولسی یا عوامي نمایندگان چې هغه وایي زه د ولس نماینده یم، د هغو څخه زموږ دا مطالبه ده چې زموږ اواز یې تر ځای ورسوي، او د اسمبلی پر فلور باندې وي، او که په نورو داسې میټینګو کې وي چې پوری تور دی د دې نوټس واخیستل سي، او دا کښنی ځای دی دا دی جوړ سي. په کار دا ده چې د انسانانو کم ضرورت وي د هغه ضرورت باندې نوټس اخیستل په کار دي. بې ضرورت کارونه اوس ډیر روان دي کیږي چې په هغه باندې انسانان آبادیږي هم نه، او د دې کارکردګي هم نه ښکاره کیږي. او موږ دا ولس چې راغلي یو، دا څو ځوانان چې راغلي یو، ته معلومه ده تقریبا دا 15-20 کیلومتر دا زموږ د دې ولس څخه رالیرې ډیم دی، کور ودان چې د هر ولس ځوانان راغلي دي. شاید موږ په نږدې کې بیرته یو دویم پروګرام هم جوړ کړو، او بیا موږ په ډیر تعداد باندې ولس چې دی هغه دې ځای ته راوځي. زموږ کوم دا درینه مطالبه چې ده هغه به موږ د حل کېدو پورې به موږ د کار ته ولاړ یو چې تر څو پورې، ولې زموږ ژوند و مرګ چې دی هغه د دې سره تړلی دی. که چیرې دا ډیم جوړ سي نو زموږ به ژوندي یو، که چیرې دا ډیم نه وي شاید کېدلی سي زموږ دا 4 ولس هغه مایګریشن ته تیار سي، مایګریټ سي، هغه د دې ځای څخه خبر سي. مننه، مهرباني.